هغه شاعرانو ته دا یو جواب دی چې هغه د مولا خلاف دي، هغه د مولا خلاف اشعار لیکي، د هغه د شعر نه په معاشره کې هیڅوک مطمئنه نه دي او د فحاشۍ شعرونه لیکي، د بېحیایۍ شعرونه لیکي او د پاره یو شعر دی، یو نظم دی. ملګرو واورئ څو خبرې کوم په ډېره مینه مختصرې کوم، د بعضې شاعران یادوم، د بعضې لیکوالان یادوم چې کړي لیکل د علماو خلاف نظم غزل، د علماو خلاف، او خره خبره کې عالم یادوي، هره کنځله کې عالم یادوي، په فحاشۍ کې دومره ګهره لاړ دي، بېحیایۍ کې دومره ګهره لاړ دي چې د تورسرو لوپټه یادوي، چې د تورسرو لوپټه یادوي، نن حیاداره پښتنه یادوي، او چې د تورسرو لوپټه یادوي، نن حیاداره پښتنه یادوي، بهر یې کور نه راویستل غواړي دوی، بهر یې کور نه راویستل غواړي دوی، او حیا عزت ترېنه اخیستل غواړي دوی. او دغو شاعرانو ته دا یو جواب دی چې شاعره دې ته ته ادب وایې نن، شاعره دوی ځان ته څه وایي؟ زمونږ ادب ژوندی کوو. زه ورته څه یم؟ شاعره دې ته ته ادب وایې نن، شاعره دې ته مهذب وایې نن، شاعره دې ته ښکلی باب وایې ته، شاعره دې ته انقلاب وایې ته. داسې شعرونو مخالفت به کوم، داسې شعرونو مخالفت به کوم، داسې شعرونو نه نفرت به کوم چې میملا پکې په بدو یاد شي، چې میملا پکې په بدو یاد شي، داسې شعرو باندې لعنت به کوم. او داسې د مینې ډک اشعار ولیکه، داسې د مینې ډک اشعار ولیکه، دغه امت لره تیار ولیکه، چېرته اشعارو کې قرآن وستیا، چېرته اشعارو کې قرآن وستیا، چېرته اشعارو کې رحمان وستیا، او چېرته د ښکلي پیغمبر تعریف کړه، چېرته د ښکلي پیغمبر تعریف کړه، چېرته یې ښکلي اصحابان وستیا. او ملا وارث د پیغمبر یادېږي، ملا وارث د پیغمبر یادېږي، چېرته یې دغه وارثان وستیا. او ملا د هر انسان فطرت ته قضا، ملا د هر انسان فطرت ته قضا، ملا د مینې محبت ته قضا، ملا د دین د حفاظت ته قضا، ملا په ملک د شریعت ته قضا، ملا د صلح اخوت ته قضا، او ملا د باله سیاست ته قضا، ملا د باله سیاست ته قضا، او ملا میدان کې د قوت ته قضا، ملا میدان کې د قوت ته قضا. العارس رشته مې د ایمان او عقیدت د کله شلیږي، رشته مې د ایمان او عقیدت د کله شلیږي، دا قوم مې د ازل نه تر ابده د ملا دی. رشته مې د ایمان او عقیدت د کله شلیږي، دا قوم مې د ازل نه تر ابده د ملا دی. په غوږ کې د اذان نه تر منځه د جنازې، په غوږ کې د اذان نه قاري تر منځه د جنازې، پښتون خو د زیږون نه تر لحده د ملا دی. شعر افریده غورځېدلې لوپټه یاده کړه، شعر افریده غورځېدلې لوپټه یاده کړه، د امریکې په جیل کې قید عافیه یاده چې عزت پکې لیلام خرڅېږي، هغه بدبخته پښتانه یاده کړه. بیا چې اقصا د پکې هغه سرزمین هیر نه کړي، بیا چې اقصا د پکې هغه سرزمین هیر نه کړي، د انبیاو هغه ښکلی فلسطین هیر نه کړي، او د شام برما هغه ظلمونه یاد کړه، د شام برما هغه ظلمونه یاد کړه، د کافرانو ستمونه یاد کړه، او هغه کشمیر افغانستان وګوره، هغه کشمیر افغانستان وګوره، ټوله نړۍ کې مسلمان وګوره، چې د ګجر مولي په شان قتلیږي، چې د ګجر مولي په شان قتلیږي، په وینو سور یې نن جهان وګوره. او کم پرستۍ نه په کلار شه د امت کیل شه، کوم پرستۍ نه په کلار شه د امت کیل شه، د ورورولۍ د یووالۍ د محبت کیل شه. د حق نه ډکه شاعري کوتل، د حق نه ډکه شاعري کوتل، نور خدایان پرېږده د یو خدای بندگی کوتل. په لره درومه د خوشحال شاعره، شاعر مشرق د اقبال شاعره، لږ د رحمان بابا تاریخ وګوره، لږ د رحمان بابا تاریخ وګوره، د عجب خان بابا تاریخ وګوره. شاعره ته بیا پر اختیا شاعري، شاعره ته بیا پر اختیا شاعري، شاعره ته بیا خامخا شاعري، او شاعره دې ته انقلاب وایي، بیا شاعره
دی ته انقلاب وایي بیا شعر دی ته ښکلی باب وایي بیا شعر بیا د احترام کومه شعر بیا دی احترام کومه په دولسي درته سلام کومه